یو خبره دا ده چې چونکې دا ماشوم چې کوم زخمی شوی د باندې ډز شوی او د هغې دپاره د پټۍ مرهم په عوض کې 15 لکه روپۍ په دې طرف نه چې ډز شوی هغوی باندې دا جرمانه ایښې ده. هغه امانت ما سره دی د امیر شهید صاحب دی طرف نه ماته حواله شوی، زه امین الحق صاحب دی ته پیش کوم. د جرګې د ممبران ټول راپاسې ما چې چا نومونه واخیستل هغوی به راسره شي، دا امانت دوی ته پیش کړي. رامخکې چې د جرګې ممبران راشي دي. زه داسې سپک کار نشم کولی چې د دوی نه زه پیسې والم، ځکه چې دا خپل مشران دي، دا نشم سپکولی. بل زه چې د کومو پښتنو امام زما نیکه پاتې شوی، زما پلار پاتې شوی، زه یمه، نو زه د دوی سرونه هم نشم ښکته کولی چې سبا دوی ته خلک په فضل آباد کې ووایي چې ستاسو امام پیسې واغستې. نو داسې قسمه سپک کار زه نشم کولی. دا پیسې زه الله د رضا دپاره د دې جرګې په خاطر ما دوی ته چې کوم دی معاف کړي دي. ستاسو د ټولو زه شکریه لرم. और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो। फिर अगर एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू लाए। बस जब वो रुजू लाए तो दोनों फरीक में अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। मोमिन तो आपस में भाई भाई है, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। मोमिनों, मर्द मर्दों से तमस्खुर न करें। मुमकिन है कि वो लोग जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है इनसे बेहतर हों,